أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرجهم من الظلمات إلى النور بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد. بهرحال مونه مخکې پیشنماز او کومې طریقې سره خبرې وکړي خبرو حق ادا شوی دی بیا اخیری کې مسرت بھائی بهترین انداز کې خپل خیالات اظهار کړی دی. زه دغه ځای کې ټول تعلیم یافته ایجوکیټډ کسان کوم ایمو تعلیم یا تربیت چیلنجز دي هغه نه ټول انشاءالله آگاه یوئ او د کوم نور انسټیټیوټ ولا څه کوم اهداف مخته ایښي دي یقینا بهترین اهداف دي او دعا داسې کوو چې پروردګار عالم د دوی ته دغو اهدافو حاصلولو کې کامیابي او کامراني نصیب کړي انشاءالله. زه یوه جمله ادا کوم شاید دې سره ټول حق ادا کېږي. تعلیم کمه تربیت برکوای شي اما تربیت کمه تعلیم نشي برکوای. مطلب که ته هر صورت تعلیم شو ته ویر کې هر صورت تعلیمی میدان کې ترقی وکي اما که تربیت فقدان وي هغه انسان نوی جوړ شوی هغه به اټم بم هیروشیما ناګاساکي باندې غورځوای شي هغه به انسانانو قتل هغه به انسانی سمگلینگ هغه به انسان ته ابزار و دنیا حاصلولې ذریعې نظیر کوي. نو موږ دغې ادارې یقینا کوم دوی تھنک ټینک دي چې دوی کومې طریقې سره ادارې دپاره اهداف ایښي دي کومې طریقې سره دوی یو سوچ روان کړی دی اپریشیټ یې کوو تایید یې کوو سپورټ یې کوو دعاګویي ورته. یقینا مو پرچنار کې 100 نه پورته پرایویټ ادارې دي هغوی کې یو کمای څه مو محسوسوو هغه دا دی څه نن یې مو بچای انګلیش کورس کې قابل دي مخته ځي ورکې اما اسلامیات کې یو تربیت فقدان ویلی دی. لکه څنګه مسرت په یوه ډېره زبردسته خبره وکړه که څه مو فوکس دغه شي باندې ډېر دی چې یاره بچیو ته دا شی تعلیم کو دا کورس راوړو دا کورس راوړو یو فوکس ته استاد باندې وکړه. صرف استاد دا نه دی چې ټیچینګ کوي ټیچینګ میتھډ شته دی موږ ته روش تدریس نه یایو بابا صرف منبران داسې دی منبر هر یو منبري موفق و کامیاب منبري نشي جوړېدای مگر دا څه منبر آداب و اصول و فنونو باندې پوی وي چې هغه خلکو نفسیاتو باندې پوی وي چې کوم ماحول کې څه خلته خبره کومې طریقې سره کوم انداز کې وشي. لکه جواد یمونی و جمله ډېره ښکلې ادا کړې دی هغه یې څه هر چی ته هر چا ته هر څنګه رښتیا یا نشي ویلی ته یعنی صداقت څومره مهم شی دی خو هغه یې څه هر چی ته هر چا ته هر څنګه یا نشي ویلی ورته یعنی هر شی ته لکه فرضه کې یوه محاوره دی چې هر نکته جایی دارد هر سخن مقامی. یوه مسله مو سره دی چې مو سره نن سینکړو بلکې زه به یم هزارو ته رسېدلي دي اساتید دي خو آیا هغوی ته تربیت یا تعلیم ورکولې طریقې ذریعې یا نفسیاتو باندې پوی دي یا نه دي پوی چې هغوی شاګردان څه خلته تربیت کړي مثلا یعنی شاګرد سره سټوډنټ سره څه خلته رابطه پکار دی لکه یو پلار د خپل بچی سره کوم انداز کې کومې طریقې سره رابطه جوړوي. مخبله مثلا زه مثال درکړم مخبله دوه بچي دي چې سکول ته دی هغه مثلا یو خاص قسم ته نفسیات لري یو وخت کې چې سکول ته تلو یو استاد وه هغه چونکې څه نه څه رشته داری تعلق او هغه بچي نفسیاتو باندې پوه هغه سره بچی ډېر ښه رننګ کول مخته روان و چې هغه استاد ته نه لوړ هغه نه بعد قسم چې بچی ورېځ نه بلې سره زوال طرف ته روان دی. یعنی مطلب دا چې هر یو بچي شناخت یغه نفسیاتو باندې پیدله دا ډېره مهمه ده
ما اوس دغه ځکه دا سوچ کولو څه اوسه پورې چېرته تاسو لیدلی دی چې یوه سکول کې یوه کالج کې مثلا اندیشې باندې چېرته یو سیمینار شوی وي ټیچینګ میتھډز باندې روش تدریس باندې چې یو استاد تا ته تربیت ورکړه که نه یو استاد تا ته وښیه چې هغه بچي سره رویه ای بچی نفسیاتو په مطابق څنګه تعلیم ورکړي بچیو ته ای موږ کامیابی روزان دخ کې پټ دی نو دوی چې کوم بهترین طریقې سره نظام متعارف کړی دی واقعا قابل ستایش دی قابل تحسین دی قابل داد دی مو امید لرو انشاءالله چې نور انسټیټیوټ لکه څنګه نمایا نور دی او پروردګار عالم دې دوی د اداره همیشه دپاره نوراني وګرځوي دوی کوم کوشش دی دوی کوم اهداف ایښي دي دوی د پروردګار هغه اهدافو ته ورسوي لکه څنګه ما درته قرآن آیات پیش کړي یخرجهم من الظلمات الی النور پروردګار عالم یې څه موږ غواړو چې خلق ظلماتو نه نور طرف ته وځي نور صرف تعلیم سره نه راځي امام خمیني جملې دي هغه یې څه که چیرې یو کس ډېر تعلیم حاصل کړي کیدای شي غټ شیطان وي اخ شیطان ژبې نه کیدای شي ته قرآن ایتونه واوري یا شیطان ژبې نه کیدای شي ته تعلیم جملې واوري زه ډېر افسوس سره یوه جمله درته کوم معذرت ده نه غواړم څو وخته مخکې مو خپله سوشل میډیا کې یو شی داسې راولیدو چې یو ډېر ښه ایجوکیشن پوسټ باندې یو ډېر مهم کس یو ډېر مطلب زه څه خیل الفاظو کې ادا کوم ډېر معذرت نه غواړم مثلا لکه یو ښه حسین کس د کوم څه سوشل میډیا باندې ځنه کسانو پیجونه جوړ کړي دي راځي هغه باندې مثلا خپل فون نمبر یې ورکړی و اخو کېږي که نه ما ډېر افسوس وکړم ویله څه دومره اعلی عهدې باندې فایز یو کس چې که چیرې دا شی سوچ لري نه یم خبر هغه ادارې کې هغه نه لاندې بچیو په تربیت څه حال وي نیمو مسله دا دی مو ایجوکیشن کې کمای نشته دی لکه څنګه مسرت وایي مو ته تربیت انتهایی مسله دی نن انتهایی فقدان دی د تربیت لکه څنګه دوی فوکس کړی در شي باندې څه مو تعلیم سره سم تربیت باندې به ډېر کوشش وي او ډېر توجه وي در شي باندې زه امید لرم انشاءالله چې در شي باندې دوی انتهایی فوکس وکړي زه علامه اقبال در شعر سره خپل گفتگو ختموم هم څه اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ پروردگار عالم